د بینظیر کفالت پروګرام روپۍ به تاسو ته په راتلونکي وخت کې په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي. نو د هغې لپاره کم نمبر پکار دی؟ د خاوند نمبر پکار دی، د زوی پکار دی، یا د بل کس پکار دی؟ د دې په باره کې ځینې کسان تپوس کوو چې نمبر موږ د هغې لپاره کم یو ورکړو. بل دا نور اهم معلومات چې دي هغه سره هم شیر کوم، او دا ویډیو ستاسو د ټول لپاره لازم ده، که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي، ځکه سبا ورځې بیا تاسو ته مشکله جوړه نه شي. داسې نه چې بیا تاسو ته د روپۍ نه میلاویږي او د هغې لپاره بیا تاسو منډې ترډې کوئ، یا تاسو نمبر چې دی هلته غلط ورکړی او په غلط نمبر باندې بیا دغه روپۍ راځي، نمبر باندې ستاسو سره موجود نه او تاسو ته به هغه روپۍ راځي. نو د وس نه چې دی تاسو له نمبر صحیح کول چې دي دا پکار دي چې لاړ شئ هلته کې نمبر ور واچوئ، هغه نمبر ور واچوئ چې کم نمبر کولا وي، چې کولا وي نو هغې ته به روپۍ راځي. که بل نمبر وي نو بل نمبر ته که روپۍ راشي تاسو ته پته هم نه لګي. بل دا د وخت نه تاسو له پکار و په دې باندې میسج هم راځي، میسج راځي نو چې تاسو ته د هغې میسج هم پته لګي. نو ځینې کسان د یو ځای نه نمبر راغستی، بل ځای نه راغستی، یا د رشته دارو نمبر راغستی، ای پکې ورکړی نو هغه بیا کار نه کوي. نو اوس لاړ شئ او خپلې نمبر چې دی دا اپډیټ کړئ. اپډیټ کړئ دا مطلب دا دی تاسو هلته لاړ شئ او خپل نمبر چې دی دا ورکړئ چې زموږ دا نمبر چې دی دا زموږ په پروفایل کې یو ځای کوي. نو د هغې لپاره به تاسو له پکار چې تاسو ځان له نوی نمبر راوکاږئ. د کومې زنانه په نوم باندې چې روپۍ دي د هغې لپاره پکار دی چې هغه په خپل نوم باندې دغه چې دی دا نمبر چې دی دا راوکاږي. خو دا ویډیو معلومات ده او د غریبانو لپاره تاسو د ویډیو له لایک او شیر چې دی دا لازم ورکوئ. دا یو پرې کار دی چې د نورو کسانو ته ورځي. نو ډېرو کسان دا تپوس کوي چې موږ د خپل زوی یا د خاوند نو دغې ته ضرورت نشته چې ستاسو په نوم باندې نمبر نو سبا ورځې به تاسو ته مشکل چې دی دا به نه جوړېږي. نو لاړ شئ او په خپل نوم باندې نمبر راوکاږئ، که د هرې کمپنۍ راوکاږئ، که تاسو د جیز راوکاږئ، که د ټیلنار راوکاږئ، که د یوکون راوکاږئ، که هر یو نمبر یې په هغې کې زموږ سره دغه نشته، خو چې تاسو کوم یو نمبر ځانه راویستلو او والی د بینظیر دفتر ته لاړ شئ، دغه نمبر په خپل پروفایل کې یو ځای کوي. نو چې هغه پکې یو ځای شي د هغې په تھرو به تاسو ته روپۍ راځي. چې روپۍ راشي نو هغه به ستاسو په اکاونټ کې پرتي. که دغه شان تاسو د بل کس نمبر ورکړئ نو بیا به د هغه اکاونټ ته روپۍ ځي. نو که سبا ورځې مسله شي نو که بیا هغه کس تاسو له نمبر نه درکوي یا هغه نمبر بند کړي یا په هغه څه مسله راشي او هغه نمبر بند شي نو د هغې نه بیا تاسو ته غټه مشکله چې ده دا جوړېدی شي. نو اوس لاړ شئ او خپل نمبر چې دی هغه راوکاږئ او خپل نمبر به دې کې چینج کړئ. نو که په راتلونکي وخت کې په ډیجیټل ویلټ باندې دا روپۍ میلاویږي نو ستاسو په دغه اکاونټ راځي. خو د نمبر سره به یو کار کوئ چې په هغې کې به زیات بیلنس چې دی دا به نه ورچوئ. لکه لوډ چې دی دا به ورته سیوا نه کوئ. که تاسو ورته لوډ سیوا وکړو نو د دې د لاسه بیا ستاسو دغه روپۍ چې دی دا هم بندېدی شي. لکه ځینې کسان یې اکثر نمبر راوکاږي نو هغې ته لوډ سیوا وکړي. چې لوډ سیوا وکړو هغو ته هلته پته ولګي دی مالدار دی او د ده سره روپۍ شته. چې روپۍ ورسره وي نو هغه کس له خو دا روپۍ نه ورکوي، دا د غریبانانو دی. نو چې دغه ریکارډ یې راویستو نو بیا به تاسو ته دغه روپۍ نه میلاویږي. نو کومې زنانو ته چې دا روپۍ میلاویږي نو هغه دې په خپل نوم باندې کارډ راوکاږي او هغه کارډ چې دی هغه دې په دې کې یو ځای کړي. نو که میسج راځي که ستاسو روپۍ راځي نو هغه بیا ستاسو دغه اکاونټ راځي. اوس هغو وینا کړې ده او په راتلونکي وخت کې چې دی دا به په دې کې سټارټوي. لکه اوس نو چې کومو کسانو خپلې نمبرې صحیح کړې نو بیا به دغه نمبرو ته چې دی روپۍ رالیږي نو بیا به زیاتر کسانو ته مسلې لکه څنګه چې په روژه کې 15,000 روپۍ راغلې نو ځینې کسانو ته هغه روپۍ نه میلاو شي د څه د وجې نه چې د هغو نمبر چې دی دا صحیح نه و. نو لاړ شئ او خپل نمبر راوکاږئ او په خپل پروفایل کې هلته یو ځای کوئ.